نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې زمونږ په دې بلادو کې کله چې د اختر منځونه وشي او خطبه وشي نو بیا خلک په مسجد کې د منځونو پس فوراً پس یو بل سره غاړه ملاوي، لاسونه ملاوي، مبارکباد ورکي. نو آیا د حضور صلی الله علیه وسلم نه او د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه داسې قسم عمل نقل لی اور کنه؟ یعنی منځونو پس فوراً بعد دی په یو بل ته مبارکباد اور لاسونه ملاول اور غاړه ملاول دا د دې حضراتو نه ثابت دي اور کنه؟ علامه شاملی کلی دی وموضع المصافحة في الشرع إنما هي عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات. د لاس ملاولو محل اور د غاړه ملاولو محل داده په شریعت کې چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره ملو شي، ملاقات وکړي، نو په دغه وخت کې د دوه مسلمانان لاس ملاوي، سلام کوي، غاړه ملاوي، دغه شریعت کې محل دی. د منځونو نه پس فوراً لاسونه ملاول، یو بل ته مبارکباد ویل، غاړه ملاول، دغه د لاس ملاولو محل نه دی شرعاً. د دې وجنه زموږ علما فرمایي چې دا یو رسم دی، یو بدعت دی چې فوراً منځونو پس لاسونه ملاول، مبارکباد ورکول په مسجد کې دا جایز نه دی. علامه شاملی کلی دی انه تکره المصافحه بعد اداء الصلاه بكل حال. هر حال کې د منځونو نه پس مصافحه کول، لاسونه ملاول یا غاړه ملاول یا مبارکباد ورکول دا مکروه تحریمی دی. لأن الصحابه ما صافحوا بعد اداء الصلاه. ځکه صحابونا د منځونو نه پس فوراً لاسونه ملاول یا غاړه ملاول دا نقل ندی، ثابت ندی. دویمه وجه بیانوي ولأنها من سنن الروافض. دا د شیعاګانو طور طریقه ده. نن سبا چې زمونږ په بلادو کې آباده ده، منځونو پس فوراً لاسونه ملاول، خصوصا د اختر په منځ کې دا مسئله، نو دا د شیعاګانو طریقه ده. دا واجب الاحتراز د دې نه ځان بچ کول ضروری دی. علامه ابن حجر شافعی رحمه الله اغوینا علامه شامی قول نقل کی، فرمای انها بدعه مکروهه لا اصل لها فی الشرع. دا لاسونه ملاول فورا منځونو پس بعد غاړه ملاول، مبارکباد ورکول دا بدعت ته اور مکروه تحریمی دی. اس اصل اور اس بنیاد د دین نشته په شریعت کې. مزید فرمای وانه ينبه فاعلها اولا ويعذر ثانيا. اول خو با تنبیه ورکړي چې دې سړی ته څوک چې بد عمل کې مبتلا وي، او کو په تنبیه سره پوه نشي نو بیا بدله کو قدرت وي، طاقت وي، دله د سزا ورکي چې دا عمل پرېږدي. ځکه دا د شیعاګانو عمل. ابن الحاج مالکی رحمه الله فرمای انها من البدع. دا عمل کول منځونو پس فورا لاسونه ملاول، غاړه ملاول، مبارکباد ورکول دا بدعت ته د صحابونا یا د حضور صلی الله علیه وسلم نه ثابت ندی. دک شان د ائمه مجتهدین هم ثابت ندی. لہذا دا عمل واجب الترک ته دا پر غسل ضروری دی. ولیکن دا خبره ضروری ده په مسجد کې نه ملاوي لاس. د مسجد د حدود نه د بهر شي، چونکه دا موس پس بیا ډیر زیات تاخير راشي. نو کو د مسجد د حدود نه بهر شي یا نورو مواقعو کې د چا سره لاس ملاوي بیا دا پکې داخل نه دی. دا صرف هغه صورت کې ناجایز دی چې څنګه منځونه وشي او په مسجد کې دننه دا خلک یو بل سره مبارکباد وي، لاس ملاوي، غاړه ملاوي، دکا ناجایز دی. د مسجد د حدود نه بهر شي بیا ملاويږي، د کې اس قباحت نشتا، بیا ملاول شي. السلام.